په یو کور کې یو لکی کنه هغه چرته علم وکي علم بیا په کور کې هغه دا وایي چې دا کار د شریعت خلاف دی داسې مه کوئ دی کېنه ټول عمر مونږ پاک کړی یو مونږ ته اوس خبرې کې کېنه زمونږ د مخې غټ شو اوس مونږ ته خبرې کې دغه خبره فرعون هم کوله دا سړی زما د مخې رالوی شو او ما خپل کور کې ول ځای ورکړ اوس ما ته خبرې کې چې دا ته غلط یې او ستا عقیده غلطه ده حالانکه یاد ساتئ د دعوت په باب کې دې ته نه کتل پکار چې دعوت والا څوک دی دا زما رور دی دا زما پلار دی دا زما زوی دی دا زما نوسی دی د دعوت په باب کې په صحیح خبره کې دې ته کتل پکاري چې یاره دعوت ټیک دی که نه دی ټیک دعوت څه فایده شته که نه نشته دې ته کتل پکاري د موسی علیه السلام خو سم سړی و یو غلط سړی تاله دعوت ورکوي نو بیا لږ سوچ کول پکار دي په هغه خبره باندې ځینې خلک دا خبره چې کوي دا هم غلطه ده ګورئ وایي چې کله هغې دعوت ورکوي چاله که نه وایي دې ته مه ګوره چې څوک دعوت درکوي دې ته ګوره چې دا دعوت ته چا دی وایي دې ته به چېرته هم نه ګورې چې دعوت څوک درکوي نه دا خبره ټیک نه ده هغې وجه دا ده چې کوم خلک فاسقان فاجران دي د هغې په دعوت کې به لږ احتیاط کې زه کله ناکله د هغې دعوت ډېر زیات ښیي لکه انګریزان دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې 1500 صفحې کتاب لیکلی یو کم 1500 صفحې خو داسې چې نبي علیه السلام صفت یې پکې لیکلی خو آخري صفحه یا په منځ کې یو صفحه لیکل داسې کړي چې هغه وروسته په یو زمانه کې د نبي علیه السلام باندې د عیب لګېدو یو سبب او ذریعه جوړېدی شي نو موږ وایو انګریز د څونه ښه کار یې په سیرت باندې کړی دا موږ ته پته نه کله ناکله دا خبره ډېر عجیبوي وایي موږ به د ګناهګار نه نفرت نه کوو موږ به د ګناه نه نفرت کوو ګناهګار د هغه نه به نفرت نه کوو د ګناه نه به نفرت کوو نو بیا ورته دا وایه ته به د هر ماسوتن کې په دې مانځه کې دا ویلې وې چې ونخلع ونترک من یفجرک یا الله چې کوم فاسقان فاجران خلک دي هغه موږ پرېږدو د هغې سره زموږ هېڅ تعلق نشته دا یو انداز دی نه خبره مې دا کوله چې موسی علیه السلام سم سړی و د هغه په هغه دعوت کې هېڅ شک نه و چې بهترین دعوت دی او مخکې نه فرعون ته دا پته و چې دا سړی ډېر زیات هوښیار دی او دی سمې خبرې کوي او مخلص دی نو بیا د هغې باوجود د انکار کو الله جل شانو فرمایي دا ډېر فاسقان فاجران خلک ښه نه خبره سوه الله جل شانو فرمایي چې موسی علیه السلام کله امسا وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو ویرېدو موسی علیه السلام د خپل فطرت ته وجې نه چې انسان و مار نه ویرېدو الله جل شانو ته فرمیل مه یېرېږه زما خوا کې پیغمبران نه یېرېږي زه چاته نبوت ورکړم هغه نه یېرېږي دونه خبره ده چې چا په چا باندې ظلم کړی نو هغه لږ په خپل ځان باندې یېرېږي که ظلم نه پس بیا توبه وباسي هغه دپاره هم دا حکم نه دی دا اصل کې الله جل شانه یو واقعي طرف ته اشاره کوي هم خیال کړی مخکې سټارټ نه تاسو ته ما یو واقع ذکر کړې وه چې موسی علیه السلام مدین ته ولې تللی و مدین ته په دې هجرت کړی چې دلته په مصر کې د 2 کسانو جګړه وه او د فرعون د قوم یو سړی موسی علیه السلام په څپېړه والی و هغه مړ شوی و موسی علیه السلام نه غوښته موسی علیه السلام خلاصې یې کو خو چې ګزار یې وکړو بس د هغه پوره و سړی مړ شو نو موسی علیه السلام چې هلته ویرېدو خپلې خبرې ورته رایادې شوې د الله جل شانو ملاقات دی د الله مخې ته ولاړ یم او ما خو مخکې یو غټ ظلم کړی دی سړی مې په څپېړه والی دی ګناهګار یم دا ګناه نه وه ځکه موسی علیه السلام خو نه د قتل اراده کړې وه نه پیغمبر د چا قتل کوي پیغمبر ګناه نه کوي زموږ عقیده دا ده چې پیغمبران دا د ګناه نه معصوم وي صحیح د ګناه نه معصوم وي د ګناه نه پاک بلکل خو دلته چې دا څه شوي وو نو موسی علیه السلام ته پته نه وه سړي له څپېړه ورکړه او 4 لاسو طاقت و امر نو موسی علیه السلام چې یاره ما مخکې یو داسې غلط کار رانه شوی دی اوس د الله مخې له به څنګه